د خیبر پښتونخوا دویم لوی ښار مردان نه ښار ناپرسان جوړ شوی او کسابان د خپلې خوښې په قیمتونو غوښه خرڅوي. چېرته غوښه په 1200 روپۍ کیلو ملاویږي نو چېرته 800 روپۍ کیلو خرڅیږي. ولې ضلعي انتظامیه په ښار کې یو ریټ مقررولو کې په مکمله توګه ناکامه شوې ده. د غوښې د قیمتونو او معیار په اړه د مردان اوسیدونکو سنو پښتونخوا ته صدا رنګ ویلي دي. راشي صرف بساوا وي کسابان چې کم دین در جالې واجی په غسات باندې دی راشي دی ورته سو ګوري الګ ریټ سي دی او ریټ ورته پلاني وي او بس دې په مخه دی دا چې کین چې وي دا غوخه ریټ خو طرف ته کا چې لا غوخه د دې ریټ قابل ده او نه ده قابله. که یو خوا کسابان د خپل خوخي قیمتونه وصولوي نو بل خوا د غریب ولس د ټیکسونو په پیسو جوړه سرکاري کسبخانه استعمالولو څخه هم انکار کوي او په محلو او کورونو کې حلالې کوي چې لوجې ځای اوسیدونکي د سختو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه د ټي ایم ای یو ذمہوار صدا رنګ ویلي دي. زموږ دلته مردان کې خپل سلاټر هاوس دی، پای کې ټول فیسیلیټیز اویلیبل دي. کسابان ته انتظامیه په هیلپ سره موږ څو پیرې ووایي چې یاره تاسو چې کوم دی برای مهرباني خپل سلاټرینګ هلته سلاټر هاوس کې کوئ. خو د هغې چې کوم دی کله یو بانه جوړوي کله بل کله سیکیورټي ریزن جوړ کړي جبکې هلته سیکیورټي صحیح شو نشته. هلته ورته پولیس سټیشن ډېر نږدې فاصله کې دی، اوبه ورته اویلیبل دي، بجلی ورته اویلیبل دي او هر فیسیلیټي چې کوم پکاري په سلاټر هاوس کې هغه ټي ایم ای مردان پرووایډ کړي دي. د اوس نه کافي ټایم نه خو دی چې کوم دی هلته نه ورځي سلاټرینګ هلته نه کوي. ماهرین صحت وایي چې غوښه د انساني خوراک یو بنیادي ضرورت دی. دغه رنګ ځای اوسیدونکو غوښتنه کړې ده چې ضلعي انتظامیه دی د غوښې معیار او مناسب قیمت یقیني کولو لپاره سخته کارروایي وکړي. د نه علاوه د ښار کسابان د پابند کړی شي چې د سرکاري ډاکټر په موجودګۍ کې د صحتمند څاروي حلاله کوي. سنو پښتونخوا لپاره مردان نه ارشد علي خان.